که د چانه قرآن مجید په غلطۍ سره وغورځېږي نو شریعت کې د دې څه حکم دی؟ نو یاد ساتئ که د یو انسان نه قرآن مجید په خطا سره غلطۍ سره ارتاو شي نو دی به استغفار وایي او توبه به وباسي. ځکه الله تعالی فرمایي من عمل منکم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم. په تاسو کې چې څوک په بې علمۍ سره په ناپوهۍ سره بد وکړي او بیا د دین وروستو توبه وباسي واصلح او د خپل عمل اصلاح وکي، خپل عمل سم کی، نو فانه غفور رحیم، نو بېشک الله تعالی بخونکی مهربانه دی. نو که چانه قرآن مجید په خطا سره غلطۍ سره ارتاو شي دی به استغفار کوي، توبه به وباسي، او د استغفار او توبې سره سره که صدقه ورکړي نو دا هم ښه خبره ده. خو یو خبره په عوامو کې دا یو مشهوره ده، وایي که د چانه قرآن مجید په خطا سره ارتاو شو وغورځېدو نو دی به د قرآن مجید په مقدار غنم خیرات کوي، دا به صدقه کوي. نو دا مسله په یو کتاب کې هم نشته، او بلکې دا د عوامو خود ساخته مسله ده. اصل مسله دغه ده چې سړی به استغفار وایي او توبه به وباسي.